عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ د عربو بادشاہ او ډیر لوی بادشاہ خو د دنیا سره محبت نو توجه یې د آخرت طرف ته وه امیر المؤمنین و بادشاہ مختصر پیسې به د حکومتي خزانې نه اخیستې دومره مختصر وي چې صحابه را جمع شو او دا فیصله وکړه چې یاره عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په خپل ځان د تنخوا نه زیاتې خو دا څومره پیسې چې دی اخلي نو دا ډېرې لږې دي په دې باندې د کور کار نه کېږي دې بادشاه دی د ده ضروریات د ملکي خزانې نه پوره کول پکار دي چې دی د ملک تدبیر ته او د ملک حکومت ته اوزګار وي نو ښه صحابو دا فیصله وکړه چې یاره د ده تنخوا به لږه زیاته کړو اوس یې مشوره کوله عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته به دا خبره څوک کوي عمر فاروق د نبی علیه السلام جلالي صحابي دی صحابه ورته یېرېدل خو ثنا هم ډېر زیات و یاره سینه د ډېرو پیسو ورته موږ ووایو او خفه نه شي نو مشوره په دې باندې وشوه صحابه لاړل او د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبی ام المؤمنین حضرت سیدہ حفصه رضی الله تعالی عنها چې دا د عمر فاروق لور ده هغې له ورغلل او ورته یې وویل چې مور بیبي مونږ خو یو خبرې له راغلي یو خبره دا ده چې د حضرت عمر فاروق چې ستا والد محترم دی د ده تنخوا چې ده نو دا دومره نه ده چې دی په دې باندې کور وچلوي لہذا مونږ دا فیصله کړې ده چې د ده دا تنخوا مونږ زیاته کړو خو په مونږ کې داسې څوک نو چې دلته دا خبره مخامخ کړې وي د هغې دپاره مونږ ستا انتخاب کړی دی ته به لاړه شي او عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته وویل چې یاره صحابو دا فیصله کړې ده چې علي ستا دا تنخوا دا د بیت المال نه زیاته کړي عمر فاروق رضی الله تعالی عنه غوسه ناک نو داسې یاره د هغې د لوریانو په زړه کې وه چې صرف مونږ ته څه ووایي غوسه نه شي نو حضرت سیدہ حفصه رضی الله تعالی عنها موقع موندله چې یاره کله حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه لږ په مود کې وي لږ په طبیعت کې وي نو دا خبره به ورته وکړي سیدہ حفصه رضی الله تعالی عنها ورله کور ته او حالاتو ته کتل عمر فاروق رضی الله تعالی عنه لږ په مود کې خبرې اترې کولې لور سره خبرې اترې کولې ورته وی بابا یو خبره درته کوم ورته وی ووایه بچي وی بابا ته خو ډېر سخت ژوند تېرې ته خو امیر المؤمنین او زه دا نه ویم دا د نبی علیه السلام دا صحابه او ستا دا کشران وی چې یاره ستا دا تنخوا چې کومه ته د بیت المال نه اخلې نو دا ډېره مختصر ده په دې باندې ستا د کور کار نه کېږي لہذا هغې دا مشوره کړې ده او فیصلې کړې ده چې ستا دا تنخوا موږ زیاته کړو خو هغې براه راست تا ته دا خبره نه شوه کولی نو ما پسې رالل نو زه تا ته د هغې دا خبره مې رسوله نو که ستا اجازه دي چې موږ ستا دا تنخوا لږه هغې ستا دا تنخوا لږه زیاته کړي عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورته ویل لورې د صحابو نومونه خو راته لږ وښیه تا پسې کور ته څوک څوک راغلي حضرت سیدہ حفصه رضی الله تعالی عنها پوه شوه ورته ویې نه د صحابو نومونه تا ته څه چلته هغې سره ما وعده کړې ده او ما نه دا وعده غوښتې چې ګورې هغه ته به زمونږ نومونه نه ښیې ته به ورته د خپل طرفه خبره کوې چې بس ما له څوک مشران صحابه راغلي عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایل زه ښه ده چې دا وعده دې ورسره کړې ده ګینې دغه خلکه چې دا ما پسې راغلي چې زما دا تنخوا زیاته کړي که دا ما وپېژندل او ما له په لاس رالل دي له به زه د کوړو سزا ورکړم دی ما دنیا طرف ته متوجه کول غواړي دی ما د آخرت نه توجه چتول غواړي چې زه دنیا طرف ته زما توجه پیدا شي او زه د دنیا مال حال سره لوبې شروع کړم بی بی حفصه ورته خاموشه وه عمر فاروق ورته وایي لورې ته خو کور د نبی علیه السلام کې ژوند تېرې د نبی علیه السلام ژوند څنګه بی بی حفصه رضی الله تعالی عنها ورته فرمایي د دواړو کورو سردار جناب محمد رسول الله
صلی الله علیه وسلم ژوند دا و چې هغه سره په کور کې یو بالښت و چې هغه به د کجورو د پاڼو نه ډک کړی و، په هغې به څملاست و. په کور کې ورسره یوه کمبل وه چې هغه به یې نیمه ځان ته لاندې واچوله او نیمه به یې ځان ته د پاسه واچوله. او په کور کې هغه سره دوه جوړه کپړې وې چې یو جوړ کپړې به هغه عام وخت کې استعمالولې او یو قیمتي جوړې دې دپاره قیمتي د هغه وخت څه وه خو دا ډومبۍ نه ښه جوړه وه چې هغې ساتلې وه چې کله به یې د جمعې مونځ کوو، د اختر مونځ به یې کوو، یا به چېرته د بار ملک نه څه خلکه راتلل او د هغې سره به یې ملاقات او میټینګ کوو، نو د هغې دپاره به یې دغه جوړه استعمالوله. د نبي علیه السلام په ژوند کې دغه دوه جوړې وي. نبی علیہ السلام ټول ژوند دغه شان تیر کړی دی. او بابا ما ته یاد دي چې نبی علیہ السلام په کور کې درې څلور ورځې نارم تېره کړې ده. ورته یې ویې ګورې نبی علیہ السلام داسې ژوند تیر کړی دی. د هغه نه وروسته ابوبکر صدیق هم په دغه لار باندې تللی دی. او زه هم کوشش کوم چې په دغه لار باندې لاړ شم. که چېرته ما دغه لار جدا کړه او زه په جدا لار باندې لاړم، نو دغه مشران نبی علیہ السلام حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ د هغې د لارې نه به زه خطا شم او زه به بې لارې شم. نو دا نه خوښوم چې زما کومه تنخوا ده، زما کوم دنیاوي مال ما ته میلاویږي، په هغې کې ما ته زیادت وشي.